د ضلع مالکند په څښاکوټ علاقه کې د یو کور چت را پرېوتی چې پکې مور او زوی په حق رسېدلي دي. واقعه کې پلار او درې بچي ژوبل شوي هم دي. ژوبل کسان درګۍ اسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړي شوي دي. د ضلع مالکند تحصیل درګۍ لرې پرته علاقه غاور کلي کې نن سهار د یو کور چت را پرېوتی چې له وجې په خوب اوده په کور کې مور او زوی همیشه لپاره اوده شول. دې نه علاوه په واقعه کې پلار او درې بچي سخت ژوبل شوي دي. اطلاع میلاوېدو سره د علاقې خلکو په خپله هلې ځلې کړي دي او د ملبې نه مړي او ژوبل تنان راویستلي دي او فوري امداد لپاره یې درګۍ اسپتال ته منتقل کړي دي. ډاکټرانو وینا ده چې د پیښې زخمي تنانو کې د بعضو حالت نازک دی. لیویز وینا مطابق دغه کور په تیر بارانونو کې ډیر متاثره شوی لیکن دغه خاندان د بیا ودانۍ طاقت توان نه لرلو او نن دغه افسوسناک واقعه مخې ته راغله. اسسټنټ کمشنر عالمگیر خان د اسپتال او متاثره کور دوره کړې ده او حکومت له طرف نه د متاثرینو سره د هر ممکن مرستې باور ورکړی.